پیغمبر اکرم دوه قسم ته سنتونه مو ته پرېښلي دي واجب سنتونه دي همدا المونځ روژه حج وغیره یو هغه سنتونه دي چې مستحب دي فضیلات د انسان دپاره ثواب د انسان دپاره چې هغه پیغمبر طرفه مو ته پاتې شوي د هغوی سنتو کې مسواک کوله دی بهترین سنت دی چې پیغمبر مو ته پرېښلی دی استنشاق کوله دی مثلا پیزې ته اوبه پیزې صفه کوله همدې شان سره مزمزه کوله دی خولې ته اوبه چوله یا ویښتو خیال ساتله دی صفایي دی هغه نه علاوه عطرو استعمال دی همدې شان سره ګومنځ استعمال دی همدې شان سره صفا سوتره نظافت والا لباس چول دي نو دغو شیو ډېر خیال ساتل پکار دي د ښکلي معاشرت یا ښکلي زندګۍ کې زه یوې نکتې دې طرف ته توجه وکړم چې پکار د انسان خپلو خبرو سې ډېر سوچ وي خپل گفتگو سې ډېر سوچ وي پام یې وي ورسې د زه څه خیل ته خبرې کوم عفت زبان نه ورته یي عفت زبان ډېر مهم دی چې انسان پکار دی عفیف اللسان وي انسان پکار دی ژبه ډېره پاک و پاکیزه وي انسان پکار دی ژبې استعمال ډېر پاک و پاکیزه وي ما ورته کومې خبرې کوو پکار دی هغه خبرې مینې محبت نه ډاکې وي هغه خبرې انداز ښه وي هغه خبرې صفا وي هغوی خبرو کې الفاظ خوږه وي هغوی ما تاسو لهجه نرمه وي مینې محبت نه ډاکه لهجه وي یاد وساته کوم کس لهجه نرمه دی کوم کس لهجه مینې محبت نه ډاکه دی قولو قولا لینا پروردګار هم ویلي دي خلکو نرمې خبرې کوئ یا ښې خبرې کوئ یا قولو قولا سدیدا سدیدي خبرې محکمې خبرې کوئ درندې وزني خبرې کوئ دلیل څه خبرې کوئ ښې خبرې کوئ نو کم از کم انسان په کار د خبرو کې ډېر خیال ساتي بیبي سلام الله علیها به مولا علی ته څه کله خطاب کولو نو ډېر درندو الفاظو سره به مولا ته خطاب کولو ورته ویله به چې یا ابن عم ترزو یا علی یا به ورته ویله یا ابوالحسن ای ابوالحسن یا د حده پورې چې چېرته کم به ورته ویلي چې یا علی اخیري ټایم کې چې کله بیبي دنیا نه ځي شهادت ټایم کې اخیري وصیتونه چې کله بیبي کوي اخ ټایم کې مولا ته خطاب داسې کوي علی جان دغو الفاظو سره بیبي به مولا ته خپل شوهر ته خطاب کولو نو الفاظ یاد ادا کړي دي څه علی جان ما خو تاسو دوره عمر تیر کړلو هر شی به د ما نه لیدلی وي ما خو خپل کوشش کړی دی آیا ته ما نه راضي یې که نه یې راضي سوچ کوه یعنی ایمو زندگی داسې دی چې شوهر ښځې نه طلبګار دی ښځې نه غواړي څه ایما حقوق د نه دي ادا کړي مرور دی ورنه ښځه شوهر نه مروره دی هغه نه طلبګاره دی هغه نه غواړي څه تو ایما حقوق نه دي ادا کړي اما دلته که څه دغه کلچر ته سترګې غړوه د اهل بیتو کلچر ته څه ښځه شوهر نه اظهار کوي چې یا علی زه ما نه ته راضي که نه کیدای شي ما نه وي راضي کړی ما ډېر کوشش کړی خو ته کیدای شي ما نه وي راضي کړی دې ته ویلی شي معاشرت جمیله دې ته ویلی شي ښه بهترین معاشرت و زندگی په کار د دغه طرف ته مو راشو